محمد ادریس صاحب اور مولانا شیخ محمد ادریس صاحب نعرہ تکبیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، در حقیقت نن ستاسو په دې تنګي کې د ختم نبوت په حواله د عظیم اجتماع جوړه شوې ده. ما نه تقریبا 2 میاشتې وشوې چې زما ډېر ګرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا ظهور الحق صاحب زید مجدهم ټیم اغشتی و او یو برخوردار ورسره محمد سعید صاحب حافظ سعید صاحب چې اوس د دوی د مدرسې نه فارغ هم شو. نو هغې وی چې زما ضرور واده دی هغې له به راځې. غالبا د ماسل خان صاحب محترم د بچي ما وله ټیم ولیکمه ښه. نو بیا خبر شم چې هغې خپله خادي تقریب د ختم نبوت په تقریب باندې بدل کړ. ډېره د خوشحالۍ خبره. نو اصل تقریب د واده د سید حافظ صاحب نارو او د ختم نبوت عنوان خو صاحب بل شانتی دی. د ختم نبوت تقریب او مجلس خو بل شانتی دی. مولانا ظهور الحق صاحب محترم دی راغلی نو هغې دا ټیم ما سره لیکلی و. نو دا ډېر خوش شو صاحب. زه خو وایم که دغسې خلک په خپلو ودونو کې او په خپلو غمونو کې هم بعضې خلک پروګرامونه کوي او د ختم نبوت په عنوان پروګرامو کې نو څه خبره. تنګې خو الحمدلله څنګه چې زما ګران قدر محترم ورور وی جناب حاجی قاری محمد جان صاحب حفظه الله، تنګي سره به څنګه زمینه نه کوم. د تنګي خلک خو ډېر محبتیان خلک دی. ما سره ډېره مینه کړې ده او چې زه کله د مدرسه کې وم او زمونږ باره دستاربندۍ ورځې شوې
نو دا ټول کلی او دا جوماتونه او د حجرې به د طالبانو او د عوامو نه ډکې وي او د دې تنګي خلکو به میلمنو له ډوډۍ ورکولې طالبانو له جامې ورکولې ډوډۍ ورکولې او د ختم نبوت هم الحمدلله ګران قدر محترم رور جناب قاری محمد جان صاحب او د هغه ملګري دوستان خو ماله د لکاډو نومونه نه راځي ډېر زبردست محنت کوي او ډېره خواري کوي او تنګې زمارونو په دین آباد کلی دی ګورئ تنګې په حاجیانو آباد کلی دی تنګې په عالمانو آباد کلی دی تنګې په درسونو آباد دی تنګې په مدرسو باندې آباد دی او د تنګي خلک همیشه د علماو سره د نیکانو سره د صالحینو سره د هر میدان کې ولاړ خلک دی دا لږه خواري غواړي دا زرخیز کلی دی زرخیز کلی دا معمولی خواري غواړي نو دا ټول د حضور پاک په عشق او په محبت پتنګان دي انشاءالله العزیز نو دا ډیره د خوشحالی خبره شوه چې دا پروګرام د ختم نبوت طرف ته او د ختم نبوت په عنوان شو ډیر ښکلې خبره ده زمارونو زه به مختصر وخت لږ دی یو دوه خبرې د ختم نبوت په عنوان درته وکړم دا ما ته قاري صاحب عجیبه خبره وکړه اوس وی چې دې پروګرام لا جامع فیروزیه په کوم ځای کې دی سټیشن کې لیکي 30,62,200 کرتا درود شریف ویلې دی ماشاءالله 30,62,200 کرتا او یو سی تنگی کې د ابازو چې کم یونین کونسل دی هغې 10 لاک کرتا درود شریف ویلې دی ماشاءالله نو ګوره د رسول الله مبارک په شان کې به یو پروګرام وي او دومره په لکونو درود شریف به وله وویلی شي او دا پروګرام به خدای ته نه قبول دا قبول دی انشاءالله العزیز ستاسو دا ناسته د خدای په نس قبوله ده زمارونو ختم نبوت څه شی دی ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ته ګورئ د حضور پاک ډېر صفتونه دي خو دا ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفت دی چې د بل چا نشته ګوره د حضور پاک یو صفت دا دی چې هغه نبي و لیکن د حضور پاک نه مخکې ډېر نبیان تیر شوي دي آدم علیه السلام هم نبي و نورم ډېر تیر شوي دي یو لک 40 انبیا حضور پاک رسولو دام د پیغمبر مبارک صفت دی لیکن د رسول الله مبارک نه مخکې نوح علیه السلام هم رسولو اسماعیل علیه السلام هم رسولو 314 رسولان تیر شوي دي حضور پاک مبشرو خلقو لبه د جنت زیر ورکاو هر پیغمبر مبشر دی حضور پاک نذیرو خلق به د خدای د عذاب نه یارون د هر پیغمبر دغه صفت دی لیکن دا صفت د حضور پاک چې رسول الله مبارک خاتم النبیین والمرسلین دا د چام نشتا آدم علیه السلام نبی دی او خاتم الانبیین نه دی نبیین نه دی هغه نه پس ډېر پیغمبران راغلي دي ابراهیم علیه السلام خاتم النبیین والمرسلین نه دی وروسته د ډېر پیغمبران راغلي دي موسی علیه السلام نه پس ډېر راغلي دي عیسی علیه السلام نه پس زموږ ښکلی مبارک پیغمبر راغلی دی دا د یو پیغمبر صفت نه دی دا صرف او صرف زمونږ د محمد مصطفی ټولو وایي صلی الله علیه وسلم شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم ستاسو درود شریف هم په دغه لکونو درود شریف کې شامل شي او د خدای دربار ته ورسیږي انشاءالله نو ګوره دا د هغه صفت دی چې حضور پاک په ټولو پیغمبرانو کې خیری پیغمبر او پټولو رسولانو کې خیری رسول او د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي زمارونو دا د عقیدې خبره ده یو د عمل خبره عمل که یو سړی کوتاهي وکړي نو دی کافر کېږي نه فاسق بشي خو که عقیده کې د یو سړي د ویښته برابر فرق راغی د ایمان نه به خلاصي نو دا د عقیدې خبره ده تر دې حده پورې زموږ علماو لیکلي دي که چا د چا نه تپوس وکړو چې یاره خدای یو دی
دلیل د سره شته د شکی دی د خدای په یووالي کې چې د بل نه تپوس کوي دا مسلمان نه دی. یاره چې د ابراهیم علیه السلام د خدای پیغمبرو رښتیا د خدای پیغمبرو د شک د ابراهیم علیه السلام پیغمبره کې د ایمان نه خلاص. یاره دا قرآن شریف رښتیا د خدای کتاب دی د شک دی د ایمان نه خلاص. نو که چا دا ووایي چې یاره حضور پاک رښتیا خیری پیغمبر دی پته ولګېده چې د په د عقیده کې شک دی د بل نه تپوس کوي دا د ایمان نه خلاص. او که د یو سړي عقیده مضبوطه وي چې نه زه خو دا عقیده مې شته چې پیغمبر خاتم النبیین دی خو هسې یو څو دلایل راته ووایه چې مقابل سړی را سره بحث کوي چې بیا ما سره خبرې نشي کولی دا خیر دی. خو چې شک یې وي په دې عقیده کې ویښته برابر ویښته څونه راکوټی دی دا د ایمان نه وتی دی. نو ختم نبوت د عقیدې سره تعلق لري او پیغمبر مبارک د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر. اوس په دې ختم نبوت چې د پیغمبر صفت دی په دې کې که بل څوک ځان را دن نه کوي لکه مرزا غلام احمد پکې ځان را دن نه کړی دی او د ختم نبوت په دې صادر د پیغمبر مبارک کې ځان را دن نه کول غواړي نو دا د پیغمبر غټ دشمن دی ردنه غټ دشمن بل نشته. دا د یهودی نم غټ دشمن دی دا د عیسائی نم غټ دشمن دی دا د مشرک نم غټ دشمن دی. دی د اسلام په جامه کې کافر دی د پیغمبر په دې صفت ډاکاو غرزولا او ځان ته مسلمان وای. دا ډېر خطرناک دی. زه به بې دلیل خبره درته نه کوم په دلیل به درته کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه په احد کې د چا د لاسه شهید شو د وحشي د لاسه وحشي ابن حرب. هغه وخت کې وحشي ابن حرب لا کافر و مسلمان شوی نو او چې دی شهید کا یاره تاسو تاریخ چې وګورئ اسد الغابه کې مشته په نورو کتابونو کې نو د حضرت حمزه سره انتهایی ظلم شو. بیا د هغه نه پوزه پرې کړه غوږونه ته پرې کړل شونډې ته پرې کړې سترګې ته ویستې او دې کې تار واچو امیلې ته جوړ کړ او هندا دا خدای رستو مسلمانه کړی دا هغه وخت کې کافره وه. دا د عتبه لور و د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه وه. صاحب هغې هغه امیل په غاړه کې واچو ګډېده به او د حضرت حمزه رضی الله عنه سینې وشلوله دا سینه او زړې ته راوویسته او اینې ته راوویسته او دې هندې په هغې چکونه ولګول چې دا به زه اخرم تیر به کم خو الټی کړل تیر یې نه کړی شو. یقین په خدای وکړه حضور پاک دومره دړمن و په دې وایي ما خو د کافرانو مړو سره دا چل نه دی کړی دا زما تره سره دومره ظلم دی ولې وکړو زه بس مړی که په جنګ کې مړی کېږي نو پوزه پرې کوه سترګې وباسه غوږونه پرې کوه شونډې پرې کوه زړه وباسه اینه وباسه وجود قیمه قیمه پروت دی. وی زړه مې غواړي چې د خپل تره خښ نه کړم زړه مې غواړي خو بیا به خلک مړي نه خښوي وایي به چې پیغمبر مبارک خپل تره نه دی خښ کړی نو نور شهیدان به هم خلک نه خښوي. کنې زما زړه غواړي چې په دې میدان دی پروتي او مارغان او حیوانات د غوښې وخوري چې د قیامت پر خلک د قبرونو نه راپاسي او زما د تره غوښې د مارغانو او چرن پرن د هغوی د خېټو نه روځي او الله ته مخامخ ودرېږي چې الله ما دا قرباني ورکړې. لیکن خښو مې ځکه چې بیا به خلک خپل شهیدان نه خښوي ډېر زیات رسول الله مبارک دړمنو. خیر واقع اوږده ده خو وخت کم دی. مختصرا یو وخت داسې راغی چې هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حمزه شهید شوی دی او د هغې نه پس دا څه شوي دي هغه اسلام ته ورزړو شو وی زه مسلمانېږم. نو چا یارېده چې زما ایمان به قبول شي او که نه ما خو کائناتو کې اسمان له لاندې او ځمکې د پاسه هغه څه کړي دي چې هغه چا نه دي کړی. ما خو د پیغمبر تر قیمت مې کړی دی دا به څه کېږي. نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک غږ نه کوي نو چې استازي دي نو تم د استازي په شکل کې لاړ شه. دې طایف کې هغه وخت کې چې راغی حضور پاک ته مخامخ څنګه ودرېد داسې خو پېژانده که نه
نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړ انت وحشي هلکه ته وحشي بس پوه شو نورو ته یې غږ ونه کړ په مې اواز وکړه خدای اوس به څه کېږي ما وی او د الله رسول دویمه خبره څه کوي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی بس ځمکه مې خپونه وتښتېده چې زه خو هم دې څیز نه یېرېدم چې ما حمزه وجلی دی او زما د دې نه پس به ایمان څنګه قبلېږي چې ما سید الشهدا د حضور پاک نیازبین تر په کومه طریقه وجلی دی دا به څه کېږي چې څه نه یېرېدم حق وشو تا حمزه وجلی دی اوس زړه کې سوچ کوم که ویم چې نعم او نو بېادبي ده د پیغمبر مخکې به څنګه داسې دلیري او زړورتوب وکړم چې او که ویم چې لا نه مې دی وجلی نو دروغ هم دی او پته ده چې وجلی دی نو دې څه وایي قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې تا ته چا څنګه څه ویلي دي حقه ټیک دی مطلب دا چې وجلی مې دی رسول الله مبارک ورته څه فرمایي هل تستطيع ان تغيب وجهك عني دا طاقت تشتا چې د دې مدینې نه چې ته بهر وځې تا ته ګورم ستا سترګو ته نو ما ته د حمزه هغه پرې کړې سترګې یادي او ستا پوزې ته ګورم د خپل تره هغه پرې کړې پوزه یادېږي او ستا شونډو ته ګورم د خپل تره هغه پرې کړې شونډې یادېږي او ستا غوږونو ته ګورم د خپل تر غوږونه یادېږي او ستا سینې ته ګورم نو د خپل تر هغه شلېدلې سینه را یادېږي ما وی د الله رسوله بلکل دا طاقت مې شته زه ځم بل خوا روان یم ځم خو دا تپوس کوم چې ما خو واقعي ډېر ظلم کړی دی ایمان به قبول شي که نه دې دومره ظلم د پاسه ایمان به قبول شي که نه معاف به شم که نه حضور پاکو فرمایل نعم الاسلام یهدم ما کان قبله که ته یقینا مسلمانېږې او ایمان راوړې د دې نه مخکې یوازې حمزه که نور دې م څوک وجلی درته معاف الله خو هغه ذات نه دی صاحب زما په خدای قسم چې الله څومره رحم والا ذات دی قسم په خدای که دومره پلار او مور په خپل بچي شي حضور پاک فرمای زه نه وایم الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره مور په خپل بچي مهربانه نه ده څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی چې د مور او د پلار نافرماني وکړې او راشې ویم بابا معافي غواړم نو دونه خو به راته وایي که نه چې دا غلطي دې ولې کول مورې معافي غواړم دومره خو به راته وایي که نه چې بچې دا غلطي دې ولې کوله معافې خدا دې ولې کوله زما په خدای قسم که الله د نه دم تپوس کوي څومره مهربانه ذات لیکن دغه ذات مونږ پرېښی دی د مارونو خفه کېږي مونږ ګړی په ګړی قدم په قدم دغه رب خفه کړ حالانکې مونږ له څه نه دي راکړی زمونږ د ښکلی ژوند آها زمونږ د عزت زمونږ د لاس او خپې زمونږ د وجود طاقت چا راکړي راکړی جواب داسې نه شوق سره وایې دوستو ملګري شوق سره وایې قسم په خدای چې د چا سترګه ني درته پته لګي چې دا نعمت څونه قیمتي دی چې د چا په خوله کې غاښ ني ما ته یو بابا یو ځل وایي مولوي صاحب غاښونه مې نشته خوراک پې نشم کولی بابا جی هسې څونه عمر دی اتیاو نه خو ما ته پته راوړېدلې او یو اتیاو نه زیات یم مې بس یک اتیا کاله ته پې په ټنونو جنس ته پې معده که نور څه کې سړی د ژرندې پلم چې هفته وګرځي نو بیا پکې هغه کرښې مرخې وباسي بیا کار نه کوي پس شي پس چا کوم چې یو هفته پې ګنیم پرې کړي نو پس شي دوباره یې تېره کوي خدای ته وګوره 80 سال اتیا کاله دې پې په ټنونو منونو نه ګنونه به دې پې ټقا وسته وږي به دې پې خوړل نینې دې پې خوړلې او هډوکې خو راته ډوټینګېدم نه چې کلپ په دې ورکړه نو غوښه به دې جدا کړه نور څه کې بس یې که سړیه بس اوس حلواګانې خوره یاره وی ټیک دی وې غاښ څونه قیمتي دی څومره نعمتونه موږ له الله راکړل خو موږ د الله شکر ادا نه کا
په خدای قسم چې خدای ته څومره ګناه دې کړې ده کړې او د شپې پاسه پېشمني او سر به سجود شه او یا رب. طبرانی معجم کبیر کې یو حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څوک یو ځل وایي چې الله، ټول یو ځل وایي وایي الله درې ځله آواز درکوي، ولې بنده ته یو ځل خدای ته چغه وایي، خدای درې ځله تعالی آواز درکوي. پلار ته چغه وایي بابا مړه سوې، داسې به راته وایي مورې هله مورې سوې مړه خپله ترې جوړې کړې دي هر وخت چغې، لیکن الله درې ځله درته وایي ولې بنده. وایي اوس مهربانه دی که نه دی؟ نو حضور پاک ورته فرمایل چې بالکل ایمان قبول بچې ما ته مو مخامخ کېږه، ما ته د تراغه کټ ټک ټک وجود یادېږي. بس اوته هم سم تکړه ځوان و حضرت وحشي ابن حرب رضی الله عنه. نو څه وایي اوس به داسې کوم معاف شم خو که د قیامت په میدان کې الله دا تپوسو کې څه به کېږي؟ معاف کړی ما خو که بیا هم تپوسو کې څه به کېږي؟ بدل خلاصو د حمزه بدل خلاصو. بدل په چا خلاصوي؟ یهودیانو په هغې ورنه راغی، عیسایانو په هغې ورنه راغی، مشرکانو په هغې ورنه راغی، مجوسیانو په هغې ورنه راغی، منافقینو په هغې ورنه راغی. په چا ورغی؟ په مسیلمة الکذاب چې کم د پیغمبر د ختم نبوت په صادر او په لمن داغ اچولی دی، چې کم د ختم نبوت غدار دی، چې کم د ختم نبوت دوکباز دی، او کم انسان ختم نبوت جامه د پیغمبر بدنامه کړې ده او د پیغمبر یې دعوی کړې ده. مسیلمة الکذاب هلته ورغی او څه پخپله وایي مې چې ځم او زه به مسیلمة الکذاب وجدم فاکافئ به حمزه، د حمزه بدل به پې خلاصوم. نو وی اقه نیزګۍ چې په کومه مې حمزه ویشتی او مې شهید کړی په اقه نیزګۍ مې حضرت حمزه ویشتی او شهید کړی په اقه نیزګۍ مې دا ظالم مسیلمة الکذاب په دې نامه وویشت او پورې را پورې مې ته وویست او مردار مې کړ. ما وی باس ما کار وکړ که بالفرض د قیامت پر ورځ ما نه خپل رب تپوس وکړي چې حمزه دې وجلی دی، زه ډاډه یم چې الله بالکل هغه وخت کافر وم، خو چې مسلمان شوم ما بدل خلاص کړی دی. د پیغمبر د بهترین او نږدې غټ دوست او تره بدل مې د پیغمبر په غټ دشمن اخیستی دی او مسلمه مې وجلی دی. پته ولګېده چې غټ دشمن څوک دی د رسول الله مبارک، چې څوک د ختم نبوت په جامه ډاکه غورځوي. دویمه خبره مسوره، تاسو به ډېر محنت کړي او نورو ملګرو محنت کړی دی جلسې دپاره، ختم نبوت هرې جلسې له به ځان رسوئ، دې کې به محنت کوئ، خواري به کوئ، دې له به ښه کوشش کوئ. ولې؟ دا دویمه مباره اوس ابو مسلم خولاني رضی الله عنه په یمن کې یو سړی مسلمان شو. بعد تاریخونو دا واقعه د اسود عنسی سره لیکلې ده، لیکن هغه مرجوحه ده، شته په کتابونو کې دا واقعه د مسیلمة الکذاب سره ده. تاریخ د سره جوړه خوري، هغه سره نه خوري. مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې و او دا ابو مسلم خولاني ورته چا ووایي چې دا ستا د نبوت مخالف دی، یې راوست. هلکه وایي ته د حضور پاک نوم یې واخیسته محمد نه صلی الله علیه وسلم، پس وروستو ما ته پیغمبر نه وی، دی غلی شو. بیا ورته وایي ته هغه ته پیغمبر وی او ما ته نه وی، بیا دی غلی شو. دریم ځل بیا ورته وایي هغه ته پیغمبر وی ما ته نه وی، بیا ټیک ده تا ته نه وی. وی زه خو د هغه نه پس پیغمبر یم که نه؟ وی دروغ وی، ته پیغمبر نه یې. د پیغمبر خاتمه په محمد مصطفی شوې ده صلی الله. وی ګوره سم شه، ما پیغمبر ومنه، او که ما پیغمبر نه منې نو داسې سزا به درکم چې داسې سزا به ته اورېدلې نه.
بقول دغه جادوګرو د موسی علیه السلام د زمانې چې فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیاة الدنیا لا استخلاص او توره د تیره چې څه دی خوښۍ کوه مړ به مې کې کړه مسیلمة الکذاب اور بلکې دې ورته غورځو دې د ما پیغمبري نه مري او حضور پاک تاخیری پیغمبر وای لہذا اور ته غورځم اور بلک صاحب ډېر خطرناک اور دی ودرم وی اوس هم درته وایم که ما پیغمبر منې نو تاله عزت در کومه که نه منې دی ورته دی غورځوم وی ته پیغمبر نه شیطان پیغمبري په رسول الله مبارک ختمه ده اور ته ورویشته او چې څنګه اور ته وروغورځاو نو اور او د اور تاو د چا په قبضه قدرت کې راکې جواب الله پاک څنګه ابراهیم علیه السلام باندې اور یا نار کونی بردن ابراهیم علیه السلام چې نمرود غورځو سوی اور یخشا سلاما معتدل داسې یخېږي به هم نه چې ابراهیم علیه السلام له د یخنۍ نه تکلیف ورکې معتدل دقسې په اور معتدل کا نیخ ته ابو مسلم خولانی رضی الله عنه بار ووت اوهو جامع منسوده ده وجود خود سکے دا دا ختم نبوت پتنگ جامع منسوده ده و نیغ روت بس ابو مسیلمه لخلقو مشوره ورقوی دا الک تنور غگ مکا و باسق وری که دین اوس دا خلق خبر شو دا ټول خلق تا پریدیو بچه اغا پا حقا وی لکه دا وطن نوزا لعب دا یمن مدینه منوره تراغ مسجد نبوی ترا دن نشو ابو مسلم خولانی او یو ستن سره منس کاو نو دا بار سره پیجندلی کی اوس کدلته یو پنجابی راغی نو مونږه پیجنو چې دا پنجابی دی د شکل او د لباس نه پیجندلی کی یا بلوچستان نه څوک راغی تبلیغ کې اکثر مونږ پیجنو چې دا بلوچی دی چې دی ورغه د منس کاو ستن سره حضرت او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه او دی وخت کې دا مسیلمه هم خدای مردار کړی چې مونږ یې کوو حضرت عمر وپېژن چې دا خدای یمن دی نو ورغی چې د سلام وګرځاو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته لکه د یمن وی یاره یو تپوس ته نه کوم و یمن کې مسیلمه یو سړی اور ته غورځولی او اور پې ګلې ګلزار شوی دی چې دا ټیک دی هغه خو دی دی که نه پېژنې خو یې نه وی یو بلکل ټیک دی وی تا هغه سړی لیدی دی وی یو وی ستا د قسم وي چې تا لیدی دی وی یو وی ښه ستا د بیا قسم یې رښتیا ووایه چې تا لیدی دی ځکه خبره ناشنا ده وی او وی ستا د قسم چې په درېیم ځل ته وی ستا د قسم نو ابو مسلم خلاري ورته قسمونه سله راکړې خو مخکې دی ولاړ دی که نه یعنې همزې وی تی وی یو ورپاسې په تندي ښکل کا وی بچې راځه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه العبود وی دا الله د رسول خلیفه نن دته یو سړی خیم یو ناشنا سړی دته خیم هغه سړی دته خیم چې د رسول الله مبارک په امت کې د ختم نبوت په برکت الله په هغه د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی ختم نبوت عقیده خو ډېره عجیبه ده اليوم اکملت لکم دینکم الله 200 آیتونه د قرآن شریف 300 حدیث دا هغه دي چې عبارتن دلالتن اشارتن د ختم نبوت عقیده ته معلومیږي او سبب من الله وی ما دین پورا ک تاسو ته په نعمت په در باندې تام کو نو می اسلام دی نو چې دین کله پورا شو نو ضرورت سره د بل پیغمبر خدای لراضي چې د الله نه دین راواله او مال راکی الله وی دین ما مکمل کړی خیر او خلاص او رسای به سوکا خلیفگان د پیغمبر صحابه تابعین علما الحمدلله زمون په دې ملک او په دې وطن کې د خدای فضل دی علما کرام او د ختم نبوت د عقیده خ مضبوط خدمت کړي دی کوي او بیا به کوي ان شاء الله تاسو بشاته ولاړ ان شاء الله یو وخت په 1974 کې په آئین او په دستور کې ترمیم شو او دا کارنامه د چاوه دا د مفتی محمود رحمت الله علیه علما نور مودانه چې نو او ډیبیټ او مناظره او بحث په اسمبلی کې د مرزا ناصر قادیانی سره مفتی محمود رحمت الله علیه کړی
چې کله بل پیش شو مفتی صاحب وردن نشو او وی قتل نو مفتی صاحب آج میں اس پہ کوئی قسم کا بحث نہیں کرتا. غیوی صاحب سچلو شتا باندې نن به پدې دلایل وې چې سپیکر دا شی منظور کې وی آج میں تیار نہیں ہوں. خلق حیران شو بٹو صاحب دا ورده ټول ناستی سپیکر وته مفتی صاحب آپ تو بالٹیبل ہے بتاؤ آج نہیں کر سکتا. آج مد مقابل نہیں ہے. آج قادیانیوں کا کوئی ہے نہیں ان کو بلا دو تاکہ میں ان کے سامنے دلائل پر ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کروں تاکہ کوئی یہ نہ ہے کہ یہ تو یک طرفہ کام ہو گیا ون وے پہ گیا وہ یک طرفہ کام ہوا وہ تو نہیں تھا میدان میں ان کو بلاؤ راولا کداغی سے شبہی کداغی جواب ورکم الحمدللہ بل پاس شو او بل کے سری چھ قادیانے زانتا پیغمبر نشی ویلے دا قادیانی پیروکار زانتا مسلمان نشی ویلے دا کافر دی داستا آئین دے و داستا دستور دے نشی ویلے دا فحیث دا مسلمان دے عیسیٰ نشی غشتے پیسم لے کے پہ الیکشن کے فحیث دا مسلمان دے نشی گردے دے با دا قادیانی پنوم الیکشن کئی دا اقلیت پنوم باندے دا مارونو اس بم کلک ودرے گئے گورے اغیارو سب لگیا دی کوشش کئی او محنت کئی چی دی کی منگ ترمیموں کو او دا قیدہ کی منگ ترمیموں کو منگوی پارام کینا پارام غلے کینا ترسو چی علماء کرام موجود دے او بالخصوص دا دیو بن اکابر او بچی موجود دے او دا دوستان شاعتا والار دی دا چاپلارم پا دے دفع کے ترمیم نشکو دے علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ختم نبوت نستاسو جلسہ انشاءاللہ لذیذ تا انعقاد دمخ کے دا خدای پا دربار کے قبول دا انشاءاللہ طولو الحمدللہ او دا غرور دا چا خادی چه مجلس دا خادیو او ختم نبوت تے کنور کور ویڑیو سالم خان سے ولدی ماسل خان سے انشاءاللہ بچے خوشحال شا حافظ سید سے تمام خوشحال شا استاد خادی بڑے را مبارک انشاءاللہ دا بڑے را بختوری اللہ استاسو دا ناستا دا اجتماع پا خپل دربار کے قبول کی او دا ختم نبوت پا قیدہ زمونگ جون زمونگ مرگ اللہ نصیب کی دے عقیدی سر اللہ دا قیامت پر دا حوض کوثر پا غاڑا منگا دا رسول اللہ مبارک مخیطا ادریگو اللہ دستاسو ناستا منڈے ترلے حلے زلے چچا دروس شریف ویلی طول پا خپل دربار کے مقبول کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یو ذل پا جمع طول دروس شریف ہوا ہے